तेरी आंख में डाले आंख खड़ा सर बांध कफन घर से निकला ये पर्वत धरती और दरिया 14 اگست خو زمونږ د هر قوم چې دی د هغې د یو ورځې او دا زمونږ د ازادۍ ورځ ده او دا زمونږ د جشن ورځ ده د خوشحالۍ ورځ ده. دا نه ده چې څه خلک چې دی هغه د ملک سره مینه لري، ټول خلک د ملک سره مینه لري، خو حالات داسې چې دغه نامساعدو حالاتو کې هغه ګیلې د خلکو داسې چې ښکاري خلکو ته داسې چې دا خلک ملک سره مینه نه لري. حقیقت کې چې کله حالات راشي او خلکو باندې سخت راشي نو ټول قوم چې دی هغه باندې متحد دی او هغه د سره مینه لري. پاکستان زمونږ ځان دی، پاکستان نه زمونږ وینه، زمونږ اولاد، زمونږ مال و جان هر څه ته قربان دي. او دې دل دا جشن ازادي چې دا لږ په دې هم سپیشل و چې بنیان مرصوص مونږ کړی کوم او مارکای حق مونږ سیلیبریټ کوو هغه شهدا دپاره چې کوم زمونږ د ملک سر چې دی هغه فخر سره اوچت کړی دی او د ملک ته ډېر غټ نوم راوړی دی، ملک ته ډېر عزت راوړی دی. دې ځله چې جشن ازادي ده دا مونږ د هغې په نوم کوو. په دې اړه دغه وایم چې بایي په دې مونږ چې مخکې کوم جنګونه خو مونږ نه دي لیدلي، زموږ په مخکې خو داسې غټ جنګونه نه دي تېر شوي لکه هسې په ټي وي او په دغه باندې اورو که نه چې یاره بایي قوم لګیا دی د ټول قوم یو شی دی جنګ کوي. خو په دې جنګ کې چې کوم دی زه خو دا کریډ صرف او صرف چې کوم دی پاکستان آرمي له او پاکستان ایرفورس ته ورکوم، ځکه چې ما په خپله هم او هر چا چې کوم دی په ټي وي هم کتلي ده او په دې سوشل میډیا باندې کتلي ده جنګ صرف دوی کړی دی او ټولې دنیا ته یې ښودلی دی چې شکست خلک څنګه ورکوي. او انډیا چې هغه غورځولې ده د هغې مورال یې د 80 نه چې کوم دی 0 ته راوستی دی که نه، او د اوسه پورې د هغه مورال چې کوم دی 5 ته هم نه دی ختلی. ټیک 14 اگست چې دی نو 14 اگست 1947 کې چې کله پاکستان آزاد شو نو دا زموږ د مسلمانانو لپاره دا یوه غټه خبره وه چې کوم قوم آزاد وي نو هغوی خپل هغه طور طریقې چې دي هغوی آزاد ژوند تېروي. نو د ازادۍ تپوس چې د هغه قومونو نه وشي په کوم ځای کې چې ازادي نه وي. لکه په کشمیر کې د مسلمانانو تپوس وشي چې هغوی څنګه ژوند تېروي، یا په فلسطین کې د مسلمانانو تپوس وشي چې هلته په مسلمانانو باندې څومره تکلیفونه تېرېږي. نو موږ له پکار دي چې موږ د 14 اګست په مناسبت سره زموږ چې کومه ازادي ده موږ د دې قدر وکړو، موږ د دې عزت وکړو او خپل ملک چې دی دا موږ نور هم مخکې ته بوځو. جناب صدر میں مودی کو یہ للکار کرتا رہوں گا کہ